اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. سورة الجن مکی سورت نزول کے سلویختم پس سورة الاعراف نا اور ترکیب سورتوں کی اولیائیوں نمبر دے. قرآن کریم کے دا سورتنا چکم ترتیب باندې پراتے دی. چاول سورة الفاتحہ یا بقرہ یا آل عمران یا نساء مائدہ انعام اعراف. نکلہ سے قرآن کریم نازل دا ندرہ سے بلوح محفوظ کے امپروتو وچے نازل دا نبیا پدی ترتیب باندے نو داغی وجہ دعویٰ جو قرآن کریم اللہ دے علاج دے خلق دے قرر آلے گو نشدکم آیاتون و ضرورتو جبریل امین دا حکم کے دا او آغا آیاتون بیرارل لگا یو مقرر یو خطیب بیان کئی پا یو ځای کې ضرورتی د سود مسئلہ بیانی دا آغی رد کئی نو مقرر آغا آیاتون راوالی چاہی کہ دا سود ردی یو ځای کې د اخلاق و اصلاحی نو مقرر آغا آیاتون راوالی چاہی کہ دا اخلاق و اصلاحی دا سے چې د کوم آیاتونو به ضرورتو نو هغه آیاتونه به جبریل امین راړل جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او بیا به جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته خودنه کولا چې دا آیاتونه فلانو آیاتونو پسې فلانی صورت سره دا سي سورۃ الجن د سورہ اعراف نه پس نازل شوی و ترتیب مصحفی کی د سورہ نوح پسې ده ربط د دواړو تړون د دواړو دا ده چې سورہ نوح کې هم واقعا ذکر کړي د حضرت نوح علیہ السلام بطور دلیل نقلی او سورۃ الجن کې واقعا د جنات ذکر کړي بطور دلیل نقلی او صورت کے رد شرک اعتقادی کئی د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د بعثت نمخ کے پیریان ببر خطل چه اللہ بس حکم ملائکو تکو ناغوان پیریانو آورد او غی برالل او خپل مشر تبیوی چې سبابا دا کار کیگی اللہ حکم کڑے دے اغا دنیا کے نجومیان ترویتیانو تاوئے زگا نجومیان ترویتیان جادوگر دا غی سر شیطان تعلقی نو اغا نجومیانو ترویتیانو با عامو خلقو تاوی چې سبا بدا کار کیگی یو رشتیاو سلور بے ور سر دروخ کڑل خلقو باویو گو ردائی پا غیبو باندی پوئیگی کلا چه اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راولی گو نو بیا چه کلا پیریان شیطانان ببرا خطل نو شغلی زیاد شوی شغلی باور پسی شوی اوغا با پا شغلا باندی ملائکو ویش او کتا وراتا لیوانے بش اغی حیران شو چه داس شوی دی خپل مشر تراجم شو
چې دغه سه حالات دي هغه ورته دنیا کې وګرځي سنوي کار شوی دی یا الله د عذاب اراده کړی دا یا الله د نعمت اراده کړی دا سو پیغمبر را لېګلې پدې کې جناتو د پیریانو ټولګي جوړ کړل سوګي او پلاولېګل سوګي بل پلاولېګل د نصیبین علاقه پیریانو او غي ته صوبه تهامه حواله کړه چای کې مکه مدینه طائف دا علاقه راځي دغه پیریان را روان دي او لټون کوي ګوري چې سنوي کار دنیا کې شوی خو جسه دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د سحر مسکو او قران وی پیریان چرالل او دا د قران आवाज واورید نو په منډه منډه رالل یو بل ته وی راشي او چې قران واورید نو ایلک سات قران واورید او غي ایمان راړو چې هغه چل خدا دی ایمان راړو هغه چې خپل کې څه خبره وکړي نو داغي وحی الله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکړه چې هغه وی منګه قران عجیب واورید ان سمعنا قرانا عجبا عجیب وا تزکوي چې عجیبا هغه شي ته وای چې هغه ناشنای داغه مثل نه او قرانم ناشناو زګه چې چین او جاپان کې د مات معبود شکلونه جوړ شوی او خلکو داغه عبادت کو ایران کې اور بالو خلکو داغه عبادت کو شام او روم کې د حضرت عیسی علی السلام شکلونه جوړ کړیو خلکو داغه عبادت کو او داغه په نوم نظر نیاز ورکو ہندوستان کے مہاراجا رام چندر او سیتا را مدد کول شو خلق آغی تر مدد شوی او قرآن وی چې یو اللہ را مدد کئی نو دا عجیبہ خبر آوا اسم ویر ناشنا مسئلے کئی عجیبہ مسئلے کئی ذکر دنیا پا یو مخ روانی او حق پرس پا بل مخ باندے روان دے نو دوی منگا عجیبا قرآن واوریدو ورپسی و یهدی الى الرشد اصلاح طرف تلار خی عجیبا دے د ټولی دنیا خلاف روان دے خو خبره د اصلاح کئی نو منگ سوکل یر ټول دنیا یو خوا دا قرآن بل خوا نو منگ دا ټول دنیا نشو پری خوده نا فآمنا بے منگا پی ایمان راڑ او بیاد اغا ایمان سر ردم کئی ولن نشرک بربنا احدا مخی با منگا شرک نکو یرک آغا مشرم خپکیگی نو بیا بسکو چه مشر خپکیگی نو داغ بسکو ورپسی وی زمان مشر پا اللہ باندې دروغ وی نو منگ دیم وایو زمان مشر پا اللہ باندې زیادی ویلی دی نو قرآن وی قلو ہی ایلی آنا استمع نفر من الجن وایا پیغمبرا وحی شکر شو ماتا انا استمع نفر من الجن چگوکی خدا یو ټولګي د پیریانو کله چې قرآن واورید فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا نو غیوی منگا واورید قرآن عجیبا یهدی الى الرشد فآمنا به لار غیب طرف د اصلاح باندې نو منگا ایمان راڑ پدے ولن نشرکا بربنا احدا نبا شریکو منگا در رب زمن سرا یو تن لرا وانه تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبته ولا ولدا
شان داده اوچت ده عظمت در رب زمنگا نیدانی ولی بی بی او ننائب زکاة باز خلقو دا خیالو چه دا اللہ بی بیشتا لگا سنگا چنا سواراوی حضرت مریم دا اللہ بی بی دا چاوی دا اللہ نائبان شتے اولاد شتے لگا یہودوی عزیر ابن اللہ نصاراوی عیسیٰ ابن اللہ شیط پیریان و امت تخذا صاحبتا ولا ولدا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا شان دادے وی بابی وقوف زمنگا پا اللہ باندے زیادی گورا سفیہنا وی زمنگا بی وقوفا زمنگا قمقل قرآن کریم قمقل خیی مونگو ارچ قمقل چاہتا وایو چاہتا نوایو قرآن کریم چې قمقل وی نو یو سو کسانو ته وی یو قمقل آغا چاہتا وی چې هغه په پیغمبر په کارونو باندې اعتراض کوي لکه دویمه سپاره کې وی سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها یو بی وقوف یا چاہتا ہوئی چگا دا پیغمبر پا کارونو اعتراض کئی دارنگی دل دی بی وقوف آگا چاہتا ہوئی انہو کانا یقولو صفیحنا علی اللہ شططا چا اللہ باندی زیادی ہوئی نو آگا بی وقوف دے آن کم مشری اتے بی وقوف ہوئی پا صحابہ وی اعتراض کئی نو هغه ته بے وقوف وای چې دای وای دا صاحب بے وقوف دي کما کل دي د سوره بقره کې داغي بیان راځي وانا ظننا ان لن تقول الانس والجن على الله كذبا او زمونږه یقینو چې نه بوای په بنیان او پیریان په الله باندې دروغ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ شاندار دے اوس کسان د بندگانو نا یعوذون برجال من الجن چې پناوه غوښتا پس کسانو د پیریانو نا فزادهم رهقا زیاد گدی پیریانو د بندگانو لره گمراهی راکن گمراهی یا مانا سرکشی نو بیا مانا دا فزادوم رحقانو زیاد گدی بندگانو دی پیریانو لر سرکشی سمطلب دی بنیانو با پیریانو تاوی پیریانو ماماگانو منگل اخپلا غوٹا را کئی اخپلا غوٹا والی ادا پیریانو نا یریدل نو غی نورو مس کڑل پیری خود بنده نا یریدل و چې بنده بوز دلا شو نو پیره مسک هغه کې سرکشی رااله هغه په زورور شو لگا یو تن وای زرا روانم د پلار سرا او زمنګا یو ځای کې شپراله فاوینا المبیت الى راعي الغنم یو شپنکی سره مشپراله چې کله شپه شوه نو یو شر مخراغه او یو گډوره یو ورغومه یو چيله اوچت کو زمری دا ورغومه اوچت کړه دا غشپن کی आवाज وک یا کبیر الوادی جارکا واد کاندی ذمہ دار د خپل گاونډي امداد دیو کا دغیش بن کی آواز وکا دا کاندی ذمہ دارا دا خپل گاونڈی امداد وکا آخوان آوازو شو یا سرحان ارسلہو وازمریا پری دا گڑوری لرا اگا گڑ اگا زمری پری خود او اگا راگے اگا روغ موٹو منگاریان شو منگ دا اگا سڑینا تا پوسو که چه دا سنگا چالو اغوی داد دی کاندی که مشر پیره چه ده داغ پنوم باندی زمان نختا ورکو
هر میاش نو چې کله شرمخ زمره زما ګډوره اوچت کی نو زاغه را مدد کوم او اخلاصي من رالو او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا واقعیا بیان کړه وی نبی علیہ السلام وی چې دا یو شیطان د ځان نزمره جوړ کی بل وتال ته ناشتي د راشي دلته نه ګډوره اوچت کی ال دنا پیغاوازو کی چې پریدا د پریدي په دې طریقه خلک گمراه کوي شیخ القرآن الله دې په رحمتونو ولېږي وې زمیا والی کی طالب ما او زما استاد مولانا حسین علی رحمت الله علیه زمیدار سړیو په خپل به په خانو باندې یو کولا بوساو واخه به دا کول نو ما ته وی داو کلک د بوساړې نه بوس راړه زلاړ ما صادر واغست ما بوس را ری جول پدې کې خلق او خراوست په پړوي تړلې او د زګونه بېږي د خلینا وی حضرت سے وتوي چې داولې وېد د بابا د زیارت نه څنګه خړلې دې له ونه شوې اوس منګه تړلې او تعالی عمراو سے دمه کې وی حضرت سے یو پنجابی طالب توی چې ورشه شیطان وتنونو ته دې ځکه شیطان سر ته ونوزي رګونی سي یجري مجرى الدم نو هغه شیلی ونی شي چاله پاکي رګونی ویني پاکي مې باد دي چې بابا لاله شي پریږي دي وای خشه خدا په مشرک باندې کوي په موحد نشي کوله بیا پنجابی طالب هغه ته وداو کلا حول ولا قوت په وایا یو ډب ولا ورکه خبشي ا پنجابی طالب چې روان شو چې دی اوخ ته ورنږدې شه دی اوخ بڑ کړ جوړ غراو تختې ځکه هغه په زړه دوره بادر ونه وې دې کې ما واخره غستې را روانم حضرت سے ما تاوالو کې چاله راشه زرالم ما ته وی چې تو ګره دیوغ د زیارت څنګه خړلې دا شیطان وتنونو ته لا حول ولا قوت په وایا وی زلاړم ما د جګنه جوړنده ویاست او چې دیوغ ته نږدې شو مې د چې ما بڑ کوي ما په دې سر باندې او ما لا حول ولا قوت الا بالله او خروغ موټ شو ما د موار نه ونیو ایته مې لری کوي ته پړی موار نه میونیو کې مې نو ایته مې ټیک دی غوي نه سره بیا دغه شي وېزه په سور شو ما سه چکر مې ولا ورک بیا مې راو سغیته مې اوس روغ موړ دی بیا به شیطان ناراضي یو ځلوي پنجاب کې طالبو ما یو سړیو ګام اینومو نو هغه میخه ساتلې وي لس میخه وي کله کله باغ پای راړل ما بچای په حق هغه با اوس کله ما با اوس کله یو ورځ ما وته ګاما ته یو لسم ورکه ویاو ډډا دیسی ورکوما وما ته د مو ورکو ناروا دا ما منی ک هغه میخه می بیا امري ما چې نه بمري وما کتابونه ترخ کې هغه سی سبق لا روانم انی کې خلق منډي والے ما ایس کوئی ویزو د ګاما میخه مړیږي زه پوښوم چې دا خو چل شوی دی چې زرالم ټوله میخه پرتی دي خلق په دیوالونو په کوټو لاړ دي او خلق ورته ګاما او تیرا مولا آیا ګاما ستاغه مولا راغی چې ته غر کړي وما غلام احمد ته چل دی هغه سر کاته کو ډیر خپاو چې دا وګوره لسواړه میخه می پرتی دي مړیږي ما چې ان شاء الله دا وټیک شي ته بالټه راړه ته به وسلا شي ما ته غمړيږي ما ته بالټه راړه وی چې بالټه راړه زماغه پنجابای پانی وی پانا مې وی استا یو میخه تودریدم ما لا حول ولا قوت الا بالله چې ډب می ورکا غپاسه ما چې چويس نو لشه اوس وی چې هغه ولا شلا دوی میخه ته دغه سي درې متا یو لزړه ور کوم لا حول ولا قوت او مغه پاسي وی چې دا میخه ولا شلې داخله ګوري چې ټوله را پاسي دی ټیک شوي
پاغه کلی کې دا مشهور شو چې یو لوی شاجی راغله او ګور ټوله میخه دم کړه را پاسه لوی شاجی راغله پنجابیان خو د شاپ جی ډیر مې نه کړه شاجی راغله ما زه د شاجی نیم زه د مخې جیما چې مخې لراشي شاواله نوري شاجی راغله شاجی ماجی نشته بیا به وړو خلکو ماشومان راوصل چې دار الله دم کا شیطان دا کاروم کوي خلق دوکا کوي زکه دل پیریان وایو وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن شاندا دے اوس کسان د پیریانو نا چې پنا به غوښتا پس کسانو د پیریانو فزادهم رهقا زیاد گردی پیریانو دی بندگانو لرا گمراہی یا زیاد گردی بنیانو دی پیریانو لرا سرکشی صورت کے دا واقعات دی دا پارا خیو چوگو راغا جنات چاگا دا ورنا پیدا دی اصل کے سرکشی دا خو بیاو مغی چی قرآن او ریدل دے نو هغه ایمان راوړې دې منلې دې او بیا دا ویلي چې زمونږ هغه مشر غلط کار کو نو ته انسان د خاورې پیدا د نرم شینه پیدا او ته قران واوري او پتا اثر نه کوي الله دې موږ ټول د قران نه متاثر کی او الله دې موږ د قران خادمان وګرځي واخر دعوانا الحمدلله رب